السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ذوالحجې مبارکې میاشت شروع کېدونکې ده. نو دا میاشت ولې خصوصیت لري او بیا د دې میاشت اولنۍ عشره اولنۍ 10 ورځې ولې خاص دي او په دې کې مسلمانانو له څه کول پکار دي؟ نو د قربانۍ او د حج د مناسبت د وجې نه دا میاشت عموما او اولنۍ عشرې د خصوصا یو اهمیت حاصل دی. او بل وجه دا ده چې ډیر عبادت په دې اولنۍ عشره کې جمع شوي دي. نو د ډیرو عبادتو د مجموعي د وجه نه د اولنۍ عشره د ذوالحجې ډیره اهمه ده. الله جل جلاله قرآن کې په دغه 10 شپو باندې قسم خوړلی دی چې والفجر وليال عشر، زما دې په سحر باندې قسم او زما دې په دغه 10 شپو باندې قسم. مفسرین کرام د دغه آیات کریمه لاندې د دغه 10 شپو نه مراد د ذوالحجې د اولنۍ عشره اخلي. ولې؟ ځکه چې په اولنۍ عشره کې ډیر عبادت راجمع دي. یو دا چې اولنۍ عشره کې د حج عظیم د اسلام رکن چې جانی او مالی عبادت ته، نو دا په 8 ذوالحجې باندې به شروع کیږي. په 9 ذوالحجې باندې عرفه ده او دغه رنګ په 9 ذوالحجې باندې په سحر کې تکبیرات تشریق شروع کیږي. د عرفه ورځ په دې اولنۍ عشره کې راځي. د قربانۍ غوندې عظیم عبادت دا د دې په 10 ذوالحجې باندې راځي. نو د دې دومره عبادت مجموعي د وجې نه د اولنۍ عشرې ته ډېر لوی فضیلت حاصل دی. عبدالله ابن عباس سے فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ذوالحجې په اولنۍ عشره کې الله جل جلاله ته نیک اعمال ډېر زیات محبوبي. یو صحابي عرض وکړ د الله رسوله چې په نور ورځو کې څوک jihad کوي چې هغه خپل ځان الله جل جلاله په لار کې قرباني ته پیش کړي، آیا دغه په نور ورځو کې د jihad نه هم زیات ثواب په دې 10 ورځو کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بالکل د jihad نه هم ډیر لوی ثواب په دغه 10 ورځو کې. مګر هغه مجاهد چې هغه د الله د رضا لپاره jihad ته لاړ شي او الته کې خپل قرباني ورکړي او بیا واپس رانه شي او شهید شي، داغه مرتبه ډیره زیاته ده. او دا غین علاوه په دې 10 ورځو کې د جهاد نه هم زیات ثواب موجود دی. دا بخاری شریف کې دا روایت موجود دی، مشکات المصابیح کې موجود دی. او په دې اول ذوالحجې کې د عرفه ورځ راځي. نو د عرفه په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو شوی دی چې د عرفه په ورځ باندې په روزه نیولو کې څومره ثواب دی. حضرت ابو قتاده انصاری رضی الله تعالی عنہ حدیث نقل کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شو چې د عرفه په ورځ باندې د پروژې نیولو کې څومره ثواب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د 2 کالو ګناهونه په خدای بخي، یکفر السنه الماضیه والباقیه. الله جل جلاله د عرفه په ورځ باندې یعنی په 9 ذوالحجې باندې پروژې کې دومره ثواب ورکړي چې د 2 کالو یو کال تیر شوی او د یو کال دراتلونکو ګناهونو د لپاره کفاره خدای پاک ګرځي. مسلم شریف کې دا روایت موجود دی په کتاب الصيام کې باب صوم یوم عرفه. نو عرض می دا دی چې الله جل جلاله موږ تاسو ته په دغه 10 ورځو کې د نیکو اعمالو کولو توفیق راکړي. دا ډېرې بهترین ورځې دي. نو کوشش وکړو ان شاء الله العزیز چې الله جل جلاله د عرفه په ورځ باندې موږ تاسو د روزې نیولو توفیق راکړي. او دغه روزه چې دنو دا په غیر حاجیان نسی، دا د حجاجو لپاره نه ده، دا د غیر حجاجو لپاره ده. د هر یو ملک خپل یو مطلع ده او معتبره ده. نو په 9 ذوالحجې باندې هر یو ملک لپاره عرفه ده. نو دوی دغه 9 ذوالحجې باندې روزه ونیسي او د الله جل جلاله امید کوم چې الله جل جلاله دغه ټول نیک اعمال چا قرباني اراده کړي او چا د حج لپاره حاجیان تلي، الله جل جلاله دې په کامل عبادت سره قبول منظور کړي.